الله الرحمن الرحیم. که ته غواړې چې تا ته د جنت اته وړه دروازې کولاو شي، نو د ایمان سره درې اعمال وکړه. دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ثلاث من جاء بهن مع ایمان دخل من ای ابواب الجنه، چې کومه دروازه غواړي د جنت په هغه باندې ته داخل شې، دا درې کار وکړه. او چې کومې هورې سره نکاح کول غواړي هغې سره هم ته کولی شي. نمبر 1 اولی کار پکې دا دی چې من ادى دین خفیا، یو کس دی چا نه باندې قرضونه په ښکلي طریقې سره ادا کړي. یا دا یو کس دی د بل چا په قرضونه تعالی الله پاک مال درکړی، ته ورته پیسې ورکړي او هغه قرض ادا کړي، هغه مصیبت نه ته خلاص کړي، دویمه خبره دا ده وعفا عن قاتل، چا دې رور وجلی، چا دې تره وجلی، هغه قاتل ته معاف کړي د الله د رضا لپاره. وشوي درې کارونه دا دي وقرأ فی دبر کل صلاة مکتوبة 10 مرات قل هو الله احد، چې د هر فرض مانځنه وروستو ته قل هو الله احد سورة الاخلاص چې کوم دی دا 10 پیرې د هر مانځنه پس تلاوت کړي. که په دې درې واړو کارونو کې تا یو کار هم وکړو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تا ته به د جنت اته واړه دروازې کولاوي، ځکه چې درې واړه کارونه خو چاته په یو کې نشي کېدی کنه، چې ټولو ته متعهد شي، چا یې ګور وجلی یا چا پیسې ورسوي، چا له قرض دغه ورکړي وغیره وغیره، نو چې یو کار هم دې پکې وکړو نو ستا لپاره د جنت ټولې دروازې کولاوی دی شي. الله پاک موږ ته